د افغانستان دا ډیش چې ما په نیټ کې وکتو کنه نو ما وی چې دا خو به زه ضرور جوړم اډو صبر مې ورته اونه شو ما چې په کتو کې دا دومره خسته چې خوند کې به څنګه ټول اکسپیرینس سره شیر کوم. شوربه برنج یکی از غذاهای سنتی و محبوب مردم سمت شمال افغانستان است که غذای مقوی و شوربه برنج مطلب د شوروا ولا روجي مونږه اکثر نودلز داسې د شوروا پخ کړی دي خو ما وایي چې زه دا ټرای کوم او دې کې ما نه څه مسټیک شوي وو او دې کې به تاسو څه مسټیک نه کوئ عام سره شیر کوم. بس دلته ما 2 پیاز واغستو نارمل غونډه کې اویل کې واچوئ هغه چې داسې مړه شي ډېر سره نه شي هغه کې مونږ د چرګې غوښه واچوله چې کومه یو هم وي ما سره خو دا فریج کې پرته بس دا مې ور واچوله یو څو پلیوګه ور واچوئ مالګه سره پکې واچوئ او تاو راتاو یې کوي بس چې لږه شانتې سره شو ډېره نه بس دې کې ما واچوله 3 ټماټر چکور پیسز کې کټ کړو شین مرچ کې دا هم پکې داسې نه پخو او دې سره به مساله ور واچو لکه سوټه کې دلې مرچ کې شو په خپل حساب سره واچوي ما پکې یو چمچ زیرا پاوډر مې پکې واچول دنیا پاوډر مې پکې واچول لا زیرا پاوډر ما ځان نه پکې زیاتې اډ کړی وو او دنیا پاوډر دی پکې چولیو لکه ما تم دونه آیډیا خو کې کوکینګ ز کوم ښه روجي چې دی ما دلته کې 2 غټ کپ اغستی خو دلته کې دا زما میسټیک وو دلته ما ته صرف یو کپ روجي پکار وي او مې خوشتي کړې مې منځلې وامې چولې گاجر مې پکې واچوله الو مې پکې واچول او دنیا گاجر الو نارمل حساب سره واچوي دنیا ډیره وړه کټ شوی نه و بس دا پکې واچولو تاسو کدو څنګه سیمپل مسالې افغانستان د خلکو خوبي ده چې هغه مسالې ډېرې نه خوري سپایسز زیات نه خوري او ځکه خدا سي خسته دي سپین او کول سکینی دي بیا به دي کې او بچ دې خد زړه خلاص ورچوي دلته د الو خیم ورکوټه وو خو خیر مام پکې سم ډېرې واچولې بیا مې مالګه چیک کړه مالګه مې حساب سره بیا مې پکې مالګه واچوله بس دې ځکه تاسو ګورئ او دلته به ولا پریشر به ولا صرف او صرف 2 یا 3 منټه مطلب چې هغه 15 منټه داسې وایي چې سیټي نه نیولي هغه ارس سره لکه نی روجي به داسې ما زما غونته کې تاسو نم روجي ډېرې پستې شي بیا په دنیا واچوئ د پاسه روجي به نه پستې شي وبو به هم وشي نو صرف ډېر کم تیره پریشر چې څنګه سیټي اخلي ګیس ورلاندې بند کوي او اوبه چې څومره زیاتې نو دا به شوروادارې روجي شي تیارې شوروادای تاسو ته ښکاري آی تینک لکه دا داسې ډیش جوړ شو لکه مونږ چې نوډلز پخو خو په هغې کې تور مرچه کې مچیږي کې نشته غوښې چې دي ما دا ډوکو والا جوړې وي نو ظاهري خبره چې ډوکي به ورسره دا زه اوس خپل مسټیکونه تاسو سره شیر کوم وریجه مې زیاته کړې ده نو ظاهري خبره ده چې ګاجر او الو پکې نه ښکاري اوس چې ما افغانستان نه څوک ګوري هغه ما ته کمنټس کې دا وایي چې دا ما اوکې پخ کړی وي ټیک و دا ډیش تاسو فیمس دی یا ستاسو خوښ دی ولې چې ما خو یو ویډیو وکتو هغې نه ما جوړ کوم نو دا به هغې ما ته وایي او دا مثال لکه د سوپ دی دې ته چې ما کتو ما وی چې په یخنیانو کې د پاخه کو دا خړې باندې تور مرچکې واچو کنه اوهو څنګه چې لکه دا نوډلز یخنیانو کې پخوم زما دا کار شته یخنیانو کې زه نوډلز پخه کم داسې شوربهدار هغې کې انډې میکس کم واچوم او په کې خړې تور مرچکې واچوم نو کله مونږ له ټوخې مخې نه راځي خو په خوند باندې خبره نشم کولی خوند ډېر مزېدار او ډېر ښایسته و لکه دغه مې کامیابه شو ډیش مې کامیابه شو زه نه مطمئنه وم او د وریجې شوقین خلک هغه یې لغوجې څنګه مر کې چلتا ہے